فخر زمان یو ځل بیا د ټیم نه ډراپ د فخر زمان حواله سره محمد حفیظ او شعیب اختر ډیر زبردست بیانات جاری کړي دي. تاسو له معلومه وي د ساوث افریقا خلاف هم پاکستان کرکټ بورډ د درې واړو فارمیټو د پاره سکواډونو اعلان کړی دی چې په دغه سکواډ کې فخر زمان یو ځل بیا اګنور شوی دی. فخر زمان یو ځل بیا د ټیم نه بهر دی چونکه مخکې د پی سی بی د طرف دا سټیټمنټ راغلی چې فخر زمان به ټیم کې شاملېږي، فخر زمان به ټیم ته واپس راځي او د ساوث افریقا خلاف سکواډ کې به آغاز ضرور وي. خو د ساوث افریقا خلاف ون ډے ټي20 اور ټیسټ سکواډ اعلان شوی دی خو فخر زمان کمپلیټلی اګنور دی. فخر زمان کمپلیټلی د ټیم نه بهر دی د محسن نقوی په سربراهۍ کې. اوس د حواله سره محمد حفیظ یو ډیر زبردست بیان جاری کړی دی. شعیب اختر چې څه بیان جاری کړی در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم، نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شعیب اختر ټول نه پهله د شعیب اختر په سټیټمنټ باندې خبره کو چې بالکل حقیقت ویل دی. شعیب اختر ویل دي چې د پاکستان په ټیم کې ک بیټسمن دی او هغه امپیکټفل بیټسمن دی. امپیکټفل بیټسمن سره پاغي لګ ایکسپلین کوم درله هغه کلاړي چې کم کلاړي په ټیم کې ډایرکټ بیټینګ تراشي او هغه مخالف ټیم ولا تیاریږي چې دا کلاړي دی د مونږ پسې 400 رن زم چیس کول شي، د مونږ پسې 500 رن زم چیس کول شي، د په ټي20 کې مونږ پسې 200 رن زم چیس کول شي. نو هغه پر ټول پاکستان کرکټ ټیم کې یو فخر زمان واحد کلاړي دی چې دی نه اوټ نو د تماشایانو د کرکټ فینز لو جوړي چې دا فخر زمان پاتې سکور بو کې. نو دی لوي شي امپیکټفل کلاړي چې هغه امپیکټ غورځي په ټیم کې اثر پیدا کی، ټیم کې یو نوې جان راولي. نو فخر زمان واقعي چې امپیکټفل کلاړي دی. نو شعیب اختر ویلي چې یو داسې امپیکټفل کلاړي د ټیم نه ډراپ کول سراسر ناجایز ده او دغه فخر زمان سره کمپلیټلی زیاتې کیږي چې د ټیم نه ډراپ کیږي. ځکه تاسو لایق شي د ساوث افریقا خلاف مخکې ساوث افریقا سره سیریزو هغه 193 باندې دی ولاړو د پاکستان ټوټل ټیم اوټ شو چې د اخیره پورې ولاړو 193 رنزونه د پزان جوړ کړو چې ډبل سنچري لجوختو او هغه ډیکاک د سره دوکاو کا او د رن اوټ کو. تاسو لایق شي په هغه باندې ډیر خلک خفه هم یو کانټروورسي په هم جوړه د ساوث افریقا وکټ کیپر چې کومو کوانټن ډیکاک هغه سره دوکا کړی و. نو په هغه میچ کې ساوث افریقا سے 300 پلس سکور کړو چې هغه ورپسې د چې سکول شو کچره د 90 اوټ میچ هم ګټلو ډبل سنچري هم د وهاله خو انفارچونټلی د هغه ور سره چیټینګ وکړو. نو هغه هم د ساوث افریقا کې میچ و د پاکستان په ګراوند میچ نو ساوث افریقا په ګراوند باندې د فخر زمان ډیر ښه ریکارډونه دي خو بیا هم د ساوث افریقا خلاف هم هغه اګنور کړل شو. پی سی بی یو ځل بیا فخر زمان سره سخت زیاته وکړو. خدای نه علاوه اوس محمد حفیظ چې کوم سټیټمنټ جاری کړی دی محمد حفیظ دا هم ویل دي چې د پاکستان په ټیم کې واحد داسې بیټسمن چې هغه فخر زمان چې زموږ په باور و چې دا کلاړي دا سکور کول شي. مطلب هغه هم د امپیکټ خبره کړې و چې فخر زمان تاسو په خپل مالوي د پاکستان چې کم کارن ټیم دی نو کې داسې کلاړي شته لکه څنګه چې فخر زمان په بیټینګ کولو مال خو پکې نه ښکاری. کچره تاسو لا پکې ښکاری نو مې کمنټ